د مسلمانانو د حبشې هجرت او شعیب ابي طالب کې کېدل. مسلمانانو او د هغوی سردار فخر دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم ته هر کله چې د کافرانو تکلیفونه رسېدل او هره ورځ په ځای د کمی پکې زیاتې کېدلو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ته اجازت ورکړو چې تاسو د دې ځای نه بل ځای ته لاړ شئ. نو ډیرو حضراتو حبشې ته هجرت وکړو. د حبشې بادشاه اگر چې نصرانی یعنی عیسائی و او تر دغه وخته پورې مسلمان شوی نه و، خو رحمدله او منصف مزاجه مشهور و. د نبوت په 5م کال د رجب یعنی زبرګي میاشت کې لومبۍ ډله د 11 یا 12 سړو او 4 یا 15 زنانو حبشې ته هجرت وکړو. د مکې خلک ورپسې هم شو چې لاړ نشي، خو دا خلک په لاس ور نه راغلل. هلته چې ورسېدل نو خبر شو چې د مکې خلک ټول مسلمانان شول او اسلام غالب شو. په دې خبره دا حضرات ډېر خوشحاله شو او واپس خپل وطن ته راتلل. خو چې مکې مکرمې ته نږدې راورسېدل ورته معلومه شوه چې دا خبر غلط و او د مکې خلک هم هغسې بلکې د هغې نه هم زیات په دشمنۍ او تکلیفونو رسولو کې لګیا دي. نو ډېر خفه شو. د دوی نه بعضې حضرات دغه ځای نه بیرته واپس شو او بعضې د چا فنا واخیسته. مکه مکرمې کې داخل شو. دې ته د حبشې لومبنی هجرت ویلی شي. دې نه پس یوه لویه ډله چې 83 سړي او 18 زنانه ښودلی شي جدا جدا هجرت یې وکړو. دې ته د حبشې دویم هجرت وایي. بعضو صحابه کرامو دواړه هجرتونه وکړل او بعضو یو. کافرانو چې کله ولیدل چې دا خلک په حبشه کې د آرام ژوند تیروي، نو دوی ته نوره غوسه ورغله او ډېرې تحایف او ډالۍ یې واخیستې. د حبشې بادشاه نجاشي ته یې یو وفد ولیږو چې د بادشاه دپاره یې هم ډېرې تحفې یوړې او د هغه د خاصو کسانو دپاره نو د خاصو کسانو پادریانو دپاره یې هم ډېرې تحفې ځان سره واخیستې. هلته چې ورسېدل نو اول یې د حاکمانو او پادریانو سره ولیدل او ډالۍ یې ورکړې او د هغې نه یې بادشاه سره د خپل شپارس وعده واخیسته او بیا د بادشاه په خدمت کې دا وفد حاضر شو. اول یې بادشاه ته سجده وکړه، بیا یې تحفې پیش کړې او ورسره یې درخواست هم پیش کړو او رشوت خورو حاکمان یې طرفداري وکړه. دوی وویل ای بادشاه زموږ د قوم یو څو ناپوهه هلکانو خپل زوړ دین پرېښی دی، یو نوي دین کې داخل شوي دي چې نه یې موږ پیژنو او نه یې تاسو پیژنئ او تاسو ملک ته راغلي دي اوسیږي. موږ د مکې شریفانانو او د دغې خلکو پلارانو ترونو او خپلوانو رالیږلي یو چې دوی واپس بوځو. تاسو دوی موږ ته وسپارئ. بادشاه وویل چې کومو خلکو زما پناه نیولې ده بغیر تحقیقه هغوی تاسو ته حواله کولی نشم. اول به هغوی راوغواړم، معلومات به ترې وکړم، که چېرې دا صحیح شوه نو حواله به یې کړم. مسلمانان یې راوغوښتل. په اول کې خو مسلمانان ډېر پریشانه شو چې څه به کوو، خو د الله تعالی فضل مدد وکړو او په همت یې دا فیصله وکړه چې تلل پکار دي او صفا خبره ویل پکار دي. بادشاه ته چې ورغلل اول یې سلام وکړو چې اعتراض وکړو چې دوی د شاهي آدابو موافق بادشاه ته سجده ونه کړه. دوی ورته وویل چې موږ ته زموږ نبي علیه الصلاة والسلام د الله تعالی نه سوا بل چاته د سجدې کولو اجازت نه دی راکړی. دې نه پس بادشاه د هغوی نه
د حالاتو پوښتنه وکړه. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ورمخکې شو، وی فرمایل چې مونږ خلک په جومات کې پراته وو، نه مو الله پیژن نه د هغه د رسول نه خبر وو. د کاڼو عبادت به مو کولو او مردارې به مو خوړلې، ناکارې به مو کولې، خپلولۍ مو پرېښودې وې، مونږ کې زورور به کمزورې وجلو. مونږ په دې حالت کې وو چې الله تعالی خپل یو رسول راولېږ چې د هغه نسب، د هغه صداقت، د هغه ایمانداري، پرهیزګاري مونږ ښه پېژنو. هغه مونږه د یو الله وحده لا شریک له عبادت ته راوبللو او د کاڼو او بوتانو د عبادت نه یې منع کړو. هغه مونږ ته د ښو کارونو حکم راکړو، د بدو کارونو نه یې منع کړو. هغه مونږ ته د رښتیا ویلو حکم راکړو، د امانتدارۍ حکم یې راکړو، د صلح رحمۍ حکم یې راکړو، د ګاونډي سره د ښه معاملې کولو حکم یې راکړو، مونځ، روژه، صدقې، خیرات حکم یې راکړو او د ښه اخلاقو تعلیم یې راکړو. زنا، بدکاري، دروغ ویل، د یتیم مال خوړل، په چا تهمت لګول او د دې قسمه بدو عملونو نه یې منع کړو. مونږ ته یې د قرآن پاک تعلیم راکړو، مونږ په هغې ایمان راوړو او د هغه حکمونه مو ومنل. په دې زمونږ قوم زمونږ دشمنان شو او مونږ ته یې هر قسمه تکلیفونه را رسول شروع کړل. مونږ مجبوره شو ستاسو په پناه کې د خپل نبي په وینا راغلي یو. بادشاه وویل کوم قرآن چې تاسو نبي راوړی دی هغه ماته څه واوروئ. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د سورې مریم لومړني آیاتونه ولوستل. هغه یې چې واورېد بادشاه هم په ژړا شو او هغه پادریان هم چې ډېر دغلته موجود وو ټول دومره ډېر وژړل چې ږیرې لوندې شوې. دې نه پس بادشاه وویل په الله تعالی مې د قسم وي دا کلام او کوم کلام چې حضرت موسی علیه السلام راوړی دی د یو نور نه وتلی دی او هغې خلکو ته یې صفا انکار وکړو چې زه دوی تاسو ته حواله کولی نه شم. هغه خلک ډېر پریشانه شو، ډېر ذلیله او سپک شو. په خپل منځ کې یې صلاح وکړه. یو پکې وویل چې سبا به زه داسې تدبیر وکړم چې بادشاه به دوی جوړې پرې کړم. ملګرو ورته وویل داسې نه دي کول پکار، دا خلک اگر چې مسلمانان شوي دي خو بیا هم زموږ خپلوان دي. خو هغه ونه منله. دویمه ورځ بیا بادشاه ته لاړل، ویې ویل چې دا خلک د حضرت عیسی علیه السلام په شان کې بې ادبي کوي، هغه د الله تعالی زوی نه مني. بادشاه بیا مسلمانان راوغوښتل. صحابه رضی الله تعالی عنهم فرمایي چې دویمه ورځ بلنې سره مونږ نور هم زیات پریشانه شو. به هر حال لاړو، بادشاه تپوس وکړو چې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام باره کې څه وایئ. دوی عرض وکړو هغه وایو کوم چې زمونږ نبي باندې د هغه په شان کې نازل شوي دي چې هغه د الله تعالی بنده دی، د هغه رسول دی، د هغه روح دی او د هغه کلمه ده. هغه لرې الله تعالی پیغلې بې واده پاکې بیبي مریم علیه السلام طرف ته واچولو او د هغې نه پیدا شو. نجاشي وویل چې حضرت عیسی علیه السلام هم د دې نه سوا نور څه نه دي فرمایلی. پادریانو خپلو کې بک وکړل، یعنې خبرې یې وکړې. خو نجاشي وویل ستاسو چې څه خوښه وي وایئ، خو حقیقت هم دغه دی. دې نه پس نجاشي د هغې تحفې واپس کړې او مسلمانانو ته یې وویل تاسو په امن یې، څوک چې تاسو ته تکلیف رسوي هغې به تاوان ورکوي. او د دې اعلان یې هم وکړو څوک چې دوی ته تکلیف رسوي هغې به تاوان ورکوي. په دې وجه دغه ځای د مسلمانانو عزت نور هم زیات شو او هغه وفد ذلیله او رسوا واپس شو. نو بیا د مکې کافرانو غصې چې به څومره جوش کولو ښکاره دی. دې سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسلام راوړلو هغې نور هم سوځولي وو او هر وخت به په دې فکر کې وو دې خلکو دوی سره لیدل کتل بند شي او د اسلام ډیوه په څه چل مړه شي. دې دپاره د مکې د سردارانو یوې ډلې په خپل منځ کې مشوره وکړه چې اوس په ښکاره بهر محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی شي.
خو قتلول یې هم څه اسان کار نه و، ځکه چې بنو هاشم هم لویه خاندان و او د اوچتې درجې خلک شمارلی شو. هغې اگر چې اکثر مسلمانان شوي نه وو، لیکن چې کوم مسلمانان نه وو هغې هم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم قتلولو ته تیار نه وو. په دې وجه دې ټولو کافرانو په جمع یو معاهده وکړه چې د ټولو بنو هاشم او بنو المطلب دې بایکاټ وکړی شي، چې نه به یې څوک ځان سره کېناستو ته پرېږدي، نه به ورسره څوک اخیستل خرڅول کوي، نه به ورسره خبرې اترې کوي، نه به یې څوک کور ته ځي، نه به یې څوک خپل کور ته راولي، او تر هغې به ورسره صلح نشي کولی تر څو چې هغې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره حواله نه کړي. دا معاهده د خولې په خبرو ختمه نه شوه، بلکې 1 محرم سن 7 نبوي کې یې یو معاهده تحریري ولیکله. بیت الله یعنې خانه کعبه کې یې اویزنده کړه. هر څوک د دې احترام او قدر او د پوره کوشش یې کوي. د دې معاهدې په وجه 3 کالو پورې دا ټول حضرات د دوی د غرونو ترمنځ یو ساخت و چې ځمکه شعیب ابي طالب کې نظربند و، چې نه څوک دوی سره ملاویدی شو، نه دوی چا سره ملاویدی شو، نه دوی د مکې د چا سړي ته څه څیز په بیه اخیستی شو، نه د بهر نه راتلونکي چا سوداګر سره ملاویدی شو. که څوک به بهر راوتلو نو وهلی به شو، او که چاته به یې څه ضرورت ښکاره کړو نو صفا جواب به ورکولی شو چې نه شو کولی. معمولي غوندې سامان، غله وغیره کومه چې دوی سره وه تر کومې پورې به یې کار ورکولو. آخر په لوږه باندې لوږې به پرې تېرېدلې. زنانه او بچي د لوږې نه ناکراره شو، ژړل به یې او چغې به یې وهلې، او د دوی خپلوانو به د خپل لوږې او تکلیفونو نه زیات د بچو تکلیفونو پریشانه کول. آخر 3 کاله پس د الله تعالی په فضل سره هغه د معاهدې پاڼه وینو وخوړله او د دې حضراتو دا مصیبت لرې شو. د 3 کالو زمانه داسې سخت بایکاټ او نظربندۍ کې تېره شوه، او په داسې حالت کې به په دې حضراتو باندې چې کوم تکلیفونه تېر شوي وي هغه ښکاره دي. خو دې سره صحابه کرام رضی الله اجمعین په ډېر ثابت قدمۍ په خپل دین باندې کلک وو، بلکې هغه به یې خورولو. پیدا کې لیکي دا تکلیفونه او مشقتونه هغه خلکو اوچت کړي دي د کومو چې نن موږ نوم اخیستونکي ویلی شو، او خپل ځان د هغې تابعدار ښایو او ګڼو. مونږ خلک د ترقۍ په میدان کې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین په شان د ترقۍ خوبونه وینو، خو څه وخت دا غور فکر او سوچ هم کول پکار دی چې دغې حضراتو څومره قربانۍ ورکړي دي، او مونږ د دین په خاطر، د اسلام په خاطر، د مذهب په خاطر څه وکړل. کامیابي همیشه د کوشش او محنت په مناسب کیږي. مونږ خلک غواړو چې په عیش او آرام، بېدینۍ او د دنیا مطلب کې د کافرانو اوږه په اوږه روان یو، او د اسلام ترقۍ دې مونږ سره وي. دا چېرته کیدی شي؟